په قبایلي ضلع باجوړ کې 19 کاله وړاندې د کروڑونو روپو په لاګت سره جوړ د نرسنګ کالج ودانۍ همهغسې بنده پرته ده. دغه ودانۍ د حکومت د بېغورۍ له وجې بیا په راغورځېدو هم ده. ډسټرکټ هیلث افیسر باجوړ ډاکټر ګوهر وایي چې دغه کالج د فعالېدو لپاره یې څو وارې قانوني هڅې کړې دي. نرسنګ سکول حوالې سره پروسس روان دی. هغې چې کوم SNE د الموسټ اپروول سټیج کې ده. فاینانس ته هغه ټول کیس پوټ اپ شوی دی. نو انشاءالله چې ودین 1 منت زموږ MPA صاحبان چې کوم دي د هغې نه هم زه بار بار اپډیټ اخلم. هغوی هم پسې خپل کوشش کوي. نو انشاءالله چې ودین 1 منت هغې هغه SNE پروسس شي او بیا د هغې لپاره چې کوم DDO دی نو هغه اساین شي او بیا به دا نرسنګ سکول چې کوم دی نو فنکشنل سټیج ته لاړ شي د خیر سره. که یو خوا د باجوړ ترڅنګ د ضلع مومند طلبه د ملک په نورو ښارونو کې په زده کړو مجبوره دي، نو دغه نرسنګ کالج ودانۍ او په دغه کې پروت قیمتي سامان هم په خرابېدو دی. دا د ټول کیفي دپاره دی، خو سپیسیفیکلي د باجوړ لپاره چونکې دلته کې کمی دی، دلته کې د ایجوکیشن شته د خلکو، خو فردر ورسره داسې څه اداره نشته دی چې هلته کې میډیکل ایجوکیشن خلکو ته ورکړي. نو دا به خاص کر دوی چې د فیمیل چې کوم دي نو د هغې لپاره ډېر زیات یو ښه انسټیټیوټ دی چې هغې پکې اډمیشن واخلي او نور د دې نه علاوه د دې نه بهر خلک هم ورته اپلای کولی شي، خو پریفریبلي لکه مطلب دا د باجوړ چې کوم فیمیل سټاف فیمیل دي نو هغې ته زیات فوکس دی. که یو خوا د باجوړ په یو شمېر کلو کې د 200 نه زیات تش د پرایمري سکولونو ضرورت دی، نو بل خوا د جینکو لپاره په 12 لکه آبادۍ یو کالج دی. دلته د جینکو د تعلیمي ادارو شتون د نش برابر دی. یو طرف ته حکومت لګیا دی چې قبایلی خلک هغه د جینکو د تعلیم نه مخ اړوي، دا اګنور کوي، خو بل طرف ته دوی له سهولیات نه ورکوي. که موږ وګورو په باجوړ کې یو براینام کالج دی د جینکو چې هغه معرضي بلډینګ کې قایم دی، په هغه کې هم صرف 2-3 مضمونونه پړاویږي، نور نشته دی. د دې په ځای باندې دلته چې کوم نرسنګ کالج و هغه د اوسه پورې فعال نه شو، 19 کاله وشو. که چېرته دا فعال شي او دا کالجي نو کم از کم هغه جینکۍ چې هغه د سیټ او د ځای نه میلاوېدلو د وجې خپل تعلیمونه پرېږدي، هغه به خپل تعلیمي سلسله جاري وساتي او د باجوړ سره سره د مومندو چې کومې خویندې دي هغه هم د دې نه مستفید شي. د خیبر پښتونخوا سره د ورګډېدو وروستو د خلکو ډېر امیدونه و چې اوس به دا ځپلې شوي علاقې لکه د ملک د نورو علاقو د ترقۍ په لور روانې شي، خو د خیبر پښتونخوا سره د ورګډېدو وروستو نوره ترقي خلاصه تر اوسه یو نوی سکول جوړ نه کړی شو. زاهد جان سون FM خیبر پښتونخوا.